السلام علیکم ورونو که تاسو په خپل سیستم باندې په ډاس کې تاسو پاسورډ لغوښتل غواړئ چې مطلب هغه د کوم سیل چې وي د سیفون هغه ریموو کولو سره هغه پاسورډ ختم نشي او داسې پاسورډ لګول غواړئ سټرانګ پاسورډ په خپل سیستم باندې ما به د خپل پاسورډ لګولی تاسو ته د طریقه کار ښایم چې دا پاسورډ به څنګه په خپل سیستم باندې حل کوئ چې په ډاس کې تاسو په سیستم باندې یو پاسورډ راشي چې هغه ډېر سټرانګ یا هغې ولول ډېر مشکل وي نو زه به تاسو ته اوس هغه طریقه کار ښایم چې څنګه په ډاس کې په خپل سیستم باندې پاسورډ لګوئ زه خپل پاسورډ ورکوم تاسو به په دې سټارټینګ کې لومړنۍ خبرې ډېر خیال وساتئ چې کله سیستم ستاسو آن کېږي نو په هغه کې لاول به تاسو راشي F10 boot option یا F12 setup F12 मतलब F12 تاسو کوم کیبورډ کې ور F12 وینئ نو دا به وښیي نو هغې ته را به لاړ شي اوس وینډو سټارټ جوړ شوی اوس به دغسې نه ځي زه به سیسټم یو ځل بیا ریسټارټ کوم او هغه سیټینګ ته ځم دیدی شي F12 setup اوس بیا هم زه د پاسورډ نه کېدم once again تاسو ته بیا ښیم یو ځل بیا تاسو پاسورډ آپشن چینج کړئ کله به هغه سیټینګ ته ځئ او څنګه به وي دلته تاسو ګورئ لاول به تاسو نوټ کړئ چې F10 setup ته به لاړ شئ F10 setup ته چې ځئ نو زه هلته ما الرېډي پاسورډ ورکړی تاسو ته به setup نه ځي خو تاسو چې څنګه پاسورډ نه وي تاسو F10 setup ووهئ نو ډایرکټ به تاسو ته ډاس اوپن شي زه F10 setup ته به ځم خو ما پاسورډ ورکړی د همدې وجې نه مخکې نه ځي تاسو چې کله F10 setup ته لاړ شئ تاسو ته به داسې سکرین وګورئ چې په ډاس کې لاګو خپل ځان لپاره لینګویج سلیکټ کړئ موږ عام طور استعمالوو زبان موږ نه پوهېږو پښتو لینګویج خو بیا هم انګلیش څه نه پوهېږو موږ به په دې کې انګلیش سلیکټ کړو په دې کې تاسو ماوس نشئ استعمالولی غونډ به تاسو په کیبورډ په ایرو کی باندې چې کوم د ایرو کی دا کیز چې کوم دي په دې به تاسو چې کوم آپشن له تلل غواړئ هغه تاسو د کیبورډ په مدد سره ځئ نو که تاسو دلته وګورئ لاول د سیسټم انفارمیشن په دې کې به تاسو لاړ شئ مخکې سیکیورټي ته سیکیورټي کې به راشئ تاسو پاور آن پاسورډ چې راشئ دلته به اولډ نه وي اولډ که وي نو تاسو اولډ پاسورډ ورکوئ او که نه وي نو انټر نیو پاسورډ اګین چې کله تاسو نوی پاسورډ ورکوئ نو بیا به تاسو F10 ایکسپټ ووهئ یا که هغه تاسو نه غواړئ چې دا لیدلی شي نو اسکیپ به ووهئ نو الرېډي زما به د پاسورډ دی هغه نه بدلول غواړم نو اسکیپ کلیک کړو او بیا به اسکیپ ووهئ نو لاولني ته ورشئ اګنور اینډ سیو تاسو په آخري آپشن کې دا خیال ساتئ چې سیو اینډ ایګزیټ به ووهئ زه اګنور کوم ځکه چې ما څه چینجز ونه کړو او که څه چینجز مې کړي دي هغه زه نه سیو کول غواړم نو تاسو به لاړ شئ آخري آپشن سیو اینډ ایګزیټ نو ستاسو په سیسټم به پاسورډ ولګي